نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وکله چې یو غازی یو مجاهد د الله په لار کې اوزي او یو حاجی د حج په لار کې اوزي یا عمره کوونکی چې عمرې د پاره حرمینو ته ځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی دغه خلق دا د الله د طرف نه دی ته وفد وي او دی د یو وفد په شکل کې الله طرف ته روان وي او دغه خلق دا د الله ملمانی لکه څنګه چې زمونږ بادشاهان بهر ملکونو ته ځي او 10 او 15 او 20 انسان ورسره نو دا دغه وزیر دا 15 او 10 کسان دا د دې وزیر او دغه ملک ملمانی دغه رنګې دغه حاجیان دغه عمرې والا دغه جهاد والا مجاهد دا د الله ملمانی والا ته رواني او بیا نبی علیہ السلام فرمای وی چې دغه خلق الله را غواړي دا د دې مجاهد خپل کمال نه دی د دې حاجی خپل کمال نه دی عمره کوونکی خپل کمال نه دی نبی علیہ السلام فرمای الله یې را غواړي او کله چې ځان ته را وغواړي نو بیا چې کله الله نه غواړي نو فاعطاهم نبی علیہ السلام فرمای د الله نه چې کم سوال کوي الله پاک دغه سوال قبلوي